د بده مرګه د موجوده حکومت چې کوم څه پورې دا تقریبا کم 4 کاله تیر کړ عوامو ته په دې لړ کې په دې هکله خوشخبري چېرته نه ده میلاوه شوې. تاسو وګورئ نو ګراني یو حد ته رسېدلې ده او که هغه د تیل قیمتونه دي او که د عام د استعمال شی نه دي د 100 ګونه زیاته چې دی هغې کې اضافه شوې ده. ښه ورسره چې کم د دوایانو قیمتونه دي نو 200% هغې کې اضافه شوې ده. بعد داسې شی نه دي چې هغې نه بغیر ګزاره نه ده. نو دې وخت کې عوام چې دی ډېر سخت پریشانه دي. که چېرې د عمران خان حکومت په دې هکله کې څه کارکردګۍ مظاهره کړې وې نو د عوامو د ډېرو خلکو همدردیانې به هغې سره وې، خو هغه ونه کړی شو بلکې مخکیني حکومتونو وخت کې چې د نرخونو د قیمتونو کم صورتحال و هغې نه ډېره زیاته اضافه شوې ده. ورسره چې کم سیاسي فیصلې دي نو عمران خان هم هغې کې د میچورټي مظاهره نه ده کړې. اوس د پرویز الهي چې دی هغه خپل وزیر اعلی د پنجاب چې کوم ټاکلی دی په هغې باندې ډېر غټ تنقید کې روان دی وایي چې دوی بې اصولي کړې ده. عمران خان به چې کومه بل دا دی چې دوی به د دوی راغلي د تبدیلۍ په نامه او تبدیلي په نورو الفاظو کې انقلاب ته ویلی شي او د هغې مطلب دا و چې خلکو توقع دا وه چې دوی به ډېرې غټې انقلابي فیصلې کوي چې د هغې فایده به عوامو ته رسي یا به خلکو ته به رسي، خو هغې کې دوی ناکام شو. نو د عوامو د غټو یو خو دا دی چې هغه سرمایه‌داره خلک دي یا مطلب دا دی چې ډېر نظریاتي طور باندې پاکستان تحریک انصاف سره دي، خو لیکن زه د عام خلکو خبره کوم، د جنرال پبلک خبره کوم چې هغه پریشان دي او څه خو د نور وجوهات هم دي. خو که چېرې دا حکومت لاړو او بل حکومت چې دی د عوامو د فایدې اقدامات وکړو او داسې فیصلې وکړي نو کیدای شي چې بیا د اطمینان کم سطح د عوامو کې هغه پیدا شي. خو اوسه پورې چې دی عام خلکو لپاره ژوند تېرول ډېر ګرانه شوی دی. خو ولس اوس هم چې کوم دی عمران خان سره مینه لري، څه رایې څه نظر لري په دې باندې؟ اصل کې دی کې د عمران خان هم څه ډېر زیات کمال نه دی. زه خو یم چې نورو حکومتونو نه هغې دومره مایوسه شوي وو په تېرو کلونو کې او د ده په کارکردګۍ کې اوس د هغې قدر وروسته خلکو له د هغې زړو حکومتونو، ولې چې د ده کارکردګي د هغه حکومتونو نه هم زیاته، خو هغه بدنام شوي ډېر زیات دي. او بیا عمران خان چې دی هغه د خلکو په ذهن کې د غلو په طور باندې چې دی هغه کینولي دي، د هغې تاثر چې دی د ډاکوانو د غلو چې دی تاثر پیدا کړی. مطلب د وینا مې دا دی چې ټیک ده خو عمران خان نه هغې نه څه وصولیانې وکړي نه چې دی هغه عدالت کټارۍ کې داسې ودرول چې هغه باقاعده هغې خلاف سزا ورکړی شوي. کیسونه دي په کلونو باندې کیسونه روان دي، خو د څه وصول نه کړی شو. کم چې بعضې کیسونه هم غلط و هغه خلک واپس شو بری شو د خپل کیسونو نه. وینا مطلب مې دا دی چې عوام په دې وجه عمران خان سره و چې هغه نورو حکومتونو نه خفه و او هغې نه ناراضه و د هغې د غلطو پالیسیانو په وجه. خو اوس د عمران خان خپله کارکردګي هم داسې پاتې نه ده چې هغه عمر همدردیانې د خلکو ورسره پاتې. او اوسه پورې چې کله د عمران خان حکومت راغلی دی نو ضمني انتخابات په 1200 سیټونو باندې شوي دي او هغې کې 11 سیټونه چې د عمران خان بېللي دي، پاکستان تحریک انصاف بېللی دی. دې نه دا ثابتېږي او همدغسې دلته چې دی بلدیاتي انتخاباتو اولنۍ مرحله چې شوه نو هغې کې زیات سیټونه د سیټي میر او د تحصیل چیرمنانو هغه چې دی د نورو پارټو نه راغلي دي، اپوزیشن نه راغلي دي او د دې کم تعداد کې کامیاب شوي دي. نو مطلب دا دی چې د خلکو همدردیانې کمې شوي دي.